السلام علیکم زه یم انیس خان او نن دی د اکتوبر 1 تاریخ په ترکی کې د پاکستان او افغانستان د امن مذاکرات روانو او هغه مکمل ناکام شو. د دې اعلان وفاقي وزیر اطلاعات اتاتارډ وکړو. زموږ وفاقي وزیر دفاع هغه وویل چې د افغانستان سره زموږ چې کوم مذاکرات وو د هغې کنټرول په کابل سره نه و. هغه د دې شک اظهار وکړو، الزام یې ولګو چې دا کنټرول کیږي د هندوستان او دا پراکسي وار روان دی. دا ګیلې معنی د دواړو ملکونو دي او بدقسمتي دا ده چې مونږ ګاونډیان یو، دواړه مسلمانان دي، زمونږ 2.5 کیلومتره بارډر یو بل سره دی، خو په یو بل د شک اظهار کوو او د هغې ماضي دی، پوره یو تاریخ دی. 50 کاله مخکې چې کله روس افغانستان ته راغی او د امریکې جنګونو نو وسایل او ټول د پاکستان استعمال شوي د دغې خلاف. هغه یو لوی تاریخ دی او هغه وخت کې زموږ د مذهبي طبقې دا عجیبه دستور چې هغوی په افغانستان کې د شریعت دپاره جهاد کو چې اسلامي نظام نافذ شي او پاکستان کې جمهوریت خوښو. اوس دغه ګروپونه چې کم په افغانستان کې دي د ټي ټي پی یا نور ګروپونه، هغوی هم د پاکستان کې د شرعي نظام دپاره کوشش کوي او هغوی وایي چې دلته کې یو کفري نظام دی. د پاکستان ګیله دا ده چې دغه ګروپونه په جوماتونو کې د جهاد دپاره چندې کوي، دغه جوماتونو لا وسله ورکړې شوې، دغه جوماتونو لا دا کم ټي ټي پی وغیره ګروپونه چې دي دغه ګروپونو لا ګاډي ورسره دي. نو پاکستان وایي چې د دوی دغه امداد دې بند کړي شي او دوی دې روکاو کړي شي چې دوی په پاکستان کې حملې نه کوي. افغانستان موقف دا دی چې دا د پاکستان خپل اندروني معامله ده، زموږ پکې څه کار نشته او دا یې مو وي چې پاکستان د هم دا ګارنټي راکړي چې د افغانستان ځمکه خلاف به پاکستان د دشمن په لاس کې نه کاروانی نه کوي. دا هغوی ولې وایي؟ هغوی په دې وایي چې کله هم د امریکې وار آن ټیرر یا د روس خلاف د امریکې ضرورت شوی نو پاکستان ایر بیسز هم ورکړي، ټریننګ سینټرز هم د ایر کوریډور هم ورکړي او ټول ورکړي. کله چې د مشرف په دور کې وار آن ټیرر و نو په هغې کې زمونږ ایر بیسز او په دې لنډي کوتل به روزانه 300 کنټینرې بګرام ایر بیس ته سامان تله، د کراچۍ پورټ به دوی استعمالو. نو دغه ټولې ګیلې معنی د دواړو طرف نه دي. بدقسمتي دا ده چې ځینې قوتونه داسې دي چې هغوی امن نه غواړي، دواړو طرف ته به هغوی د جنګ کې فایده ده. دا اوس بګرام ایربیس امریکې ته پکار دی او هغوی کلی عام ویلي او وایي چې زه په چین نظر ساتلو دپاره زما دغه ضرورت دی. افغانستان سره دا خطره ده خو بیا راځي کیدای شي چې پاکستاني سهولتکاري وکړي. نو هغوی چې دغه ګروپونه هلته کې ساتلي دي نو دا په پاکستان د دباو دپاره استعمالیږي. نو دواړو طرف ته د اعتماد فقدان دی او دغه کې نقصان دا دی چې عام پښتانه او مسلمانان پکې نقصان ګوري. بارډر بند دی، د 100 ورځو راسې د تورخم بند دی، چمن بند دی، دا ټولې بارډرې بندې دي او د هغې نقصان دا دی چې یو طرف ته افغان مهاجرین مونږ لیږو نو کډې په ګاډو کې ناستې دي، زنانه دي، بیماریان دي، ماشومان دي، ډېر په تکلیف کې دي، یخني ده، بارډر ورته بند دی. نو دواړو طرف ته ډېر لوی نقصان روان دی. د پاکستان او افغانستان مشرانو له پکار ده چې امن راولي، جرګه وکړي، مصلحت وکړي، د بیروني قوتونو د خوشحالۍ دپاره د یو بل خلاف سازشونه نه کوي نو هله به دلته امن راشي. او که نه مونږ دغه سازشونو شکار کیږو، دغه سازشونو کې انوالو کیږو نو دلته به امن نه راځي، بیا به بمباري، بیا به تباهي، بیا به کډې پسري او پښتانه به پکې دل غوبلي. نو الله دې وکړي چې داسې فیصله اساس صحیح فیصلې وکړي دواړو طرف ته چې امن راشي او د جنګ نه په ارام شي. امید لرم چې تاسو په دې صورتحال پوه شوي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.